اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا په مورخه 14/9/2019 باندې مقصد الله ولد عبدالوکیل سکنا ګل آباد رپورټ کو پولیس ته تانا سیټي کې چې د هغه ضرور نن د جیل نه رهایی و او ترنا وخت پورې چې ګمندنو د ضرور کور ترونه رسیدي د پر رپورټ باندې پولیس هم خپل چانبین شروع کو بیا دې سړي راپورټ وکړو چې د ضرور چې کوم دی نو چا وجلې دی او الته یو لختي کې پروت دی پولیس بیا چې کوم دی نو د پر راپورټ باندې مقدمه علت 735 مورخه 14/9/2019 جرم 302/34 د ملزمانو نهار علي او استراج علي خلاف درج رجسٹر کا پدې کې تفتیشي افسر مدد خان چې کومدنو تفتیش شروع کړ او بیا د ډي پی او صاحب په هدایاتو باندې د دې ملزمانو تلاش شروع شو دوران تفتیش بیا دا ملزم استراج چې کوم دی دا پولیس گرفتار کړ او د خلاف چې کومدنو باقاعده مزید تفتیش جاری دی ستاسو دوران استراج ولاړ دی استراج چې کوم دی نو د رستم چارباغ سره تعلق ساتي او اوسېږي دلته حال چې کومدنو سردریاب ګل آباد کې اوسېږي دې سره مونږ سره چې کومدنو د منځو واقع څه په دا ډول دا چې په 22/9/2019 کې تانا سیټي کې رپورټ شو چې نظام الدین یو الګ دی او رپورټ د پلار نیازلي کړو چې زما زوی چې کومدنو خودکشي کړې ده پولیس د پر رپورټ باندې چې کومدنو انکوایري شروع کا او د انکوایري دوران کې پولیس ته دا پته ولګی دا د هغه چې کوم نظام الدین دی د هغه کور والا بیا راغه پولیس ته راپورټ وکړ چې زما کور سړی چې کوم دی هغه خودکشي نه ده کړې بلکې هغه د خپل پلار وجلې دی پولیس بیا د دې د پلار اریسټ کو او چې هغه نه انویسټیګیشن وکړ تفتیش وشو نو هغه خپل جرم تسلیم کو او د هغه په نشاندهی باندې اعلی قتل تماچه چې و نو هغه برآمد شو د دې ترمنځ چې کوم وجه عناد و نو هغه د دې جینې د دې زوی د خزې چې کوم نو مہر په هغه مہر باندې د پلار او د زوی ترمنځ تنازع پیدا شي او د پلار چې کوم نو دی بیا لګی شو خپل زوی وښته هغه پلار بیا پولیس باقاعده تور اریسټ کو تفتیش پکې مکمل شو او جیل ته لګل شوی دی